السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سواری ما نن تاسو ته زه د کمیس او پرتوب کټینګ خیمه ملګرو دا زموږ دریم پارت دی. تاسو به پارت 1 او پارت 2 کتلی که نه مې کتلی نو زموږ په چینل باندې موجود دی. د ټول نه ډومبی ملګرو که تاسو زموږ په چینل او زموږ په د فیسبوک په پاڼه باندې نوي یې نو زموږ د فیسبوک پاڼه ورسره خوښه کړئ، زمونږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو درته ښه ولګي لایک یې کړئ، مخکې د نورو ملګرو سره شیر کړئ، د خپل رای نه په کمنټ کې خبر کړئ. او راځئ ملګرو مخکې مو ځمه د ویډیو طرف ته. نن تاسو ته د تیرې کټینګ ښیمه ملګرو. ګرانو کتونکو دا تاسو کتلی شئ دا زمونږ سره یو پیس د تیرې ما ایستري کړی هغه پروت دی. د ټولو نه ډومبی به تاسو په دې باندې یو سیده لاین ولګوئ چې دا کومه د جی ده، دا کوم سیټ چې دی، دا کومه کناره چې ده په دې کې چې دا کوم خراب ځای دی دا به ترې ټول نه ډومبی وباسئ. په دې کې به یو نشان به سیده ولګوئ. د هغې نه بعد بیا به یو نشان دلته کې په 4 انچې کې ولګوئ. دا تاسو کتلی شئ په 4 انچې کې به دا نشان ولګوئ. د هغې نه بعد به دا نشان په 6 انچې کې ولګوئ. چونکې زیاتره خلک چې کوم دي کلم چې تیره کټ کوي په نورو عامو کټینګونو کې تاسو کتلی شئ هغه دا 3.5 او 5.5 کټ کوي یا د فارمولې مطابق یې کټ کوي. خو چونکې زه چې کومه فارموله تاسو ته درښیم دا به د هر یو غټ سوپ دپاره ټوټل یو شانته کټ کېږي، دې کې به هېڅ قسمه فرق نه وي. دا په 4 انچې کې دا نشان ولګېدو، دا په 6 انچې کې ولګېدو. ورسره دا کوم نشان چې د حالې دی د غاړې دی دا به په 2 انچې کې ولګوئ. دا نشان به په 2 انچې کې د هر یو تیرې د هر یو سایز دپاره به دا هم په دغه طریقه باندې لګي. خو یو خبر ورسره یاد ساتئ چې موږ کله د غاړې دپاره د بین دپاره یا د کالر دپاره غاړه کټ کوو نو د هغې دپاره خپلې فارمولې دي، هغه زموږ په چینل باندې موجود دي. د هغې دپاره ما خپلې ویډیوګانې کړي، د هغې دپاره چې کومې پیټرنې جوړېږي د هغې طریقه کار مې هم ښودلی دی. نو دا په هغه پیټرن باندې بیا موږ کټ کوو او ورسره د دې دپاره چې کومې فارمولې دي هغه په هغه ویډیو کې موجود دي. په ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی د دواړو، هغې ته لاړ شئ. او ورسره د هغې نه بعد کتونکو دا تاسو کتلی شئ زمونږ سره 20 انچې دا تیره ده. نو چونکې دا زمونږ سره په 20 انچې زیاتره چې تاسو ګورئ نو دا 21 انچې کټ کېږي، خو موږ به دا 21 نه کټ کوو، دا به موږ 20.5 کټ کوو چې زمونږ بیک سایډ بالکل صفا او فټ راشي. دا تاسو کتلی شئ دا ما په باندې 10 انچې کې دا نشان ولګوو. د هغې نه بعد دا چې کوم فرنټ سیټ ته دا کومه فاصله راځي د تیرې نو دا به موږ پوره 21 انچې والو. دا تاسو کتلی شئ چې دا نشان ما په 21 انچې کې ولګاو. د هغې نه بعد چې کومه اوږه ده د تیرې چې کومه اوږې سیټ دی نو دا به هم په 4 انچې کې والی. لکه دا زموږ سره 4 انچې شو نو دا هم 4 انچې شو. دا تاسو کتلی شئ لکه دا دواړه فاصله چې کوم ده دا یو شانته ده. بیا د هغې نه بعد دا دواړه نشانونه چې کوم دي دا د یو بل سره ملاو کوئ. د دې لاین لګېدو هېڅ قسمه څه ضرورت نشته دی، خو دا هله لګېږي که چېرته تاسو د کټینګ په دوران کې خپله حاله کټ کوئ، خپله غاړه کټ کوئ. د هغې دپاره فارموله څه داسې ده چې که بین د بین دپاره زمونږ سره دا 17.5 انچې بین دی، 17.5 به په 4 باندې تقسیم کې خو نشان به ستا په 6 انچې کې لګېدلی. نو بیا به د هغې نه بعد 4 ورسره 17 انچې نو دا په باندې 3 انچې راځي زمونږ سره دا فاصله. نو په باندې 3 انچې دا هغه 4 او ورسره په باندې 4 انچې راځي نو د دې په باندې 4 انچې نه به واپس نیمه انچه چې کوم ده هغه موږ ماینس کوو. د فارمولې مطابق چې کوم ناب ستاسو سره د بین راشي نیمه انچه به د هغې دپاره د سلایي وباسئ. خو که په کټینګ په دوران کې تاسو کټ کوئ نو نشان چې ستا په کوم ځای باندې راځي دا زموږ سره نشان رالی اوس دا موږ ناب کوو دا به 5.5 انچې ته را رسېدلی، 1 سوتر او 5 انچې دی دا زموږ سره. نو دا به په هر یو سایز کې په خپل حساب باندې کټ کېږي، هغې ته به تاسو خیال کوئ. ورنه د ټولو نه ښه او اسانه طریقه دا ده چې دا 2 انچې کټ کړی شي او ورسره بیا په د غاړې چې کوم کټینګ دی هغه په فارموله یا وشي یا په پیټرن باندې وشي. ملګرو تاسو ته یو دې کې یو کمال بلم خیمه د دې په دې سنټر کې به یو نشان ولګوئ. دا فاصله چې کوم دا زموږ سره 4 انچې ده نو دا به په منځ کې په 2 انچې کې دا یو نشان ولګوئ. دا تاسو ته بخکاري په 2 انچې کې دا نشان ما لګولی دی.
یو د هغې نه وروستو تاسو ته یو پوینټ بل په ګوته کومه چې دې ځای کې دا کومه فاصله چې کوم ده د بیک سایډ نو دې کې به یو پاو من کراس ور اچوو که تاسو کتلي وروستو نه دا بیک سایډ چې کوم دی دا ډن ښکاري نو د هغې د وجې نه به دا په پاو کې چې کوم نشان تاسو لګولی دی د دې کرب په مدد باندې به دلته یو نشان ورکئ او دې کې به کراسوالی واچوئ دا تاسو ته په ډېر واضح ښکاري اوس د دې نه بعد د ټولو نه لومبی به دا چې کومه فاصله ده ستاسو دا کراسوالی د دې نه به شروع واچوئ او سیده به د خپل لاین کټ کوئ دلته به یو ټوکه ولګوئ دا ټک به ورکړئ دا سنټر شو د تیرې بیا د هغې نه وروستو دا کومه فاصله چې ده دا به خپله د دې 2 انچې پورې کټ کوئ او د هغې نه بعد به دې کې ګولایي واچوئ که دې کې ګولایي کې فرق وي هم څه مسله نه وي ولې چې فارموله او پیټرن دواړه دغه مسلې ختموي د هغې نه وروستو ملګرو دا تاسو کتلی شئ په دې دواړو نشانونو کې زمونږ سره یو پاو فرق دی دا یو پاو ولې فرق دی چې تاسو ته ما وختي مو ویله چې دا فاصله چې کوم ده دا زمونږ سره 21 انچې شوه 20 انچې زمونږ سره تیره ده نو 21 انچې به د فرنټ سیټ چې کوم اوږې د فرنټ سیټ ته راځي نو دا به 1 انچه سې واخلئ او دا چې کوم بیک سایډ ته ځي نو دا به په باندې 10 انچې شي دا به 21 انچې شي زمونږ سره نو دا چې کله هم تاسو کټ کوئ دا یو پاو چې کوم کراسوالی دی نو دا به د دې ځای نه د دې خپل نشانه پورې هغه یو پاو کراسوالی دی که واچوئ او د هغې نه بعد به دا بیا د دې نشان سره بالکل سیده کټ کوي دا زه کټ کوم تاسو ته به اوس کراسوالی واضح شي چې دې کې څنګه کراسوالی دی او څومره کراسوالی دی ملګرو دا ډېر آسان کټینګ دی ډېر ښکلی او صفایي سره جوړیږي د دې سیټینګ فټینګ ډېر مزیدار دی خو چونکې کټینګ یې لږ مشکل دی ځکه چې بدل دی دا تاسو کتلی شئ دا زمونږ سره تیرې کټ شولې دا به تاسو ته ډېر عجیبه هم ښکاري دا وګورئ چې په دې کې دا کم فرق تاسو ته ښکاري دا یو پاو چې کم کټینګ دی نو دا د بیک سایډ دا کم ځوړنوالی چې کم یا کم کوتونه چې پکې ښکاري دا هغه رانیسي راوچتئ نو دا د هغې دپاره شو د هغې نه بعد به بیا په تیره باندې که تاسو په بالپین نوم لیکئ او که نه وه نو ستاسو سره دغه رنګ یو سلوشن ټیپ پکار دی او هغه په دې تیرې باندې ولګوئ او په دې باندې به د کسټمر نوم او د ناپ نمبر ولیکئ صحیح شو ورسره که تاسو د موبایل نمبر لیکئ نو هغه د موبایل نمبر هم ورسره ولیکئ چې ستاسو دپاره اساني ځکه چې په کومه موقع باندې ستاسو نه په کار کې کم فرق راشي نو تاسو کسټمر سره ډایرکټ رابطه کولی شئ که کاریګر نه مسله شي که د کټر نه مسله شي شاګرد نه مسله شي یا ورسره که زمونږ په شانه تاسو میسج کوئ د کپړو د تیارېدو نه بعد نو هم ستاسو دپاره به ډېره زیاته اساني نو دغه د تیرې طریقه وه دا اوس مخامخ که ماته کتونکو دغه د تیرې کټینګ تاسو وکتلو چې ډېر زیات آسان او ډېر زیات سمپل و که تاسو زمونږ د یوټیوب په چینل باندې نوي یې نو زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ که د فیسبوک په پیج باندې نوي یې نو زمونږ د فیسبوک پاڼه ورسره خوښه کړئ او د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازت راکړئ دلوي الله پامان